عزت من رسول الله مبارک سلویر کسون خالی دی داسې بدبختی کسون دی چې الله په ليله القدر نه معاف کوي. الله د موتو دی هغه نه وسوتی، الله د موتو ته توفیق ورکړي چې په چا کې دا عمل وي چې زون نه اوبوسي. رسول الله مبارک فرمایل یو هغه کس چې دای مستقل شروبي وي، نشه عادت وي، د شروب عادت وي، په یو روایت کې شراب ذکر ده، په بل کې مطلق نشه ذکر شوی دی. هغه کسون هم پکې روغلل چې چرسی نشپا ور سپروتوي وي تا اپینینا او هغه آیسو د قیامت رسې چې څومره نشیر شي او دای په هغه کې مبتلا وي. رسول الله مبارک فرمایي چې رسې توبه نوي وبسلی توبه څه ته یې چې عمل نه توبه وبس بیا یې نه کې بس ختم په دې غزي باندې نو هغه کس به الله په ليله القدر هم نه معاف کوي. نیتینه بو کنه چې بیا کچا کې هم د عمل وي بیا به نه کو ان شاء الله. عزت من د رسول الله مبارک په بد دعا کې چرونه شوموتو. دویم نمبر تا رسول الله مبارک فرمای صلی الله علیه وسلم عاق الوالدین د میرو پلور نه فرمانه انسان یزون د نن اکثر ځوانون خپل اده ګولې ته کنزل کی، خپل اده ګولې ته بدر دیای، خپل اده ګوله په تپک ولی، خپل اده ګوله په سکو تکرو خلی وی. په خدای قسم داسې معاشره کې متو پوتیو چې سړی سوچ کی چې زه د کافر معاشره کې هم کده مسلمانونو کې ډیر سوچ نه بعد سړی وی چې یو خو د اسلام ولشتا په وکه نور عموم کې دا حالات لګیا دي، هر کیر کې د ادب عزت لګیا دو عزت ماله او دا هغه اعمال دي چې د مرګ په وخت کې الله مو ته کلمانه نصیب کوي. بیا الله مو د کلمې نه محروم کی. دعا ګناهین علما به تجربه کړی دو. یو هغه کس چې د علما و نه قدرې کې د زمکدن په وخت کې به الله کلمانه به ته نصیب کوي. ویلې عزت ماله مو مخ کې آیات تلاوت کړو لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. الله فرمای کده نعمت شکر ادا کوي درځو ته ومي او کنه قدرې کې ان عذابی لشدید دمو عذاب سخت زبې در او خلم د کلمات طیبه مو ته د علما و نه ذکرې کنه د مزدکړي جواب ورکړي نو چې علما و نه مزدکړي دو نه قدرې کم الله به د مرګ په وخت کې مو ته هغه عذاب ورو ولې نبی نصیب کوي. عزت من د جنب زون سوتو کنه به سوتو ټول جواب ورکړي. سره د ټول خبره سره د سیاست سره د شخصي تضاد سره د نفرت کسای د علما و نه قدرې مکه په خدای قسم د نن چې زه مسلمان یم په دې کلی کې د علما و د خړې پړې برکات ده د مولوی صاحب د برکات ده. عزت من د دې قربانای برکات ده. نن کته په دې کلی کې مستر وینه د مسترونه برکات ده. په سکول کې مستر سبق وته نن کته پروفیسور وینه د هغه مسترونه برکات ده. نن که په معاشره کې یو بل عہدیدار وینه د هغه برکات ته. دنیا چې څومره تعلیم ده او د دین چې څومره اسلام وینه تبلیغ وینه جهاد وینه او انسانیت وینه شرافت وینه د دې علماء به برکات ده. د انسانیت مو ته د دین او د قران رضا کوي. عزت منه نو رسول الله مبارک فرمای هغه کس چې د میرو پلور نه فرمانه وي هغه اده ګولې نه فرمانه وي چې د هغه اده مخته په قتل کې د حضرت عبد الله ابن عباس نه شعب الایمان البیهقی کې روایت ده د الله حبیب فرمای د میرو پلور مخته قتل کې الله د قبیل حج برابر اجر درکوي. عزت من دا غړای کنه غړای دا کیسې نه ده تکم د رسول الله مبارک فرامین د بیان کوم. د الله حبیب فرمای چې د حج واس نشتا حج د واس نشتا په کیر کې الله خانه کعبه در کړی دو بس د پلور مخته کسا بس د اده مخته کسا د محبت په نظیر الله به د قبیل حج برابر اجر درکوي. دا وکړه کنه به کوټول جواب ورکړي جنت وړي کنه وړي لګ جواب ورکړي. رسول الله مبارک فرمای الجنت تحت اقدام الامهات جنت د اده د قدم لوند جنت پرته ده. اده د ناروزی وی جنت به ملويږي. اده د ناخفادو الله خفاده جنت په متو حرام ده دغه وخره سي. عزت من دویم نمبر تر هغه د علما به تجربه می بیان کولا چې کیم خلق د میرو پلور نه قدرې کې الله په اخر وخت کې کلمه نه وي تناسب کوي. ویلې د جسد نه قدرې وکړه د جسد د ادنه پیدا شوی د پلور نه پیدا ده نو چې دنه قدرې وکړه الله فرمایي ان عذاب لشدید مو عذاب سخت ده. دا وجود خو اده در کړه او د نه پیدا شوی در کړه الله خو سبب یې اده و پلورو
عزت منی دے اے دے وجہ نہ متو بنا قدری نہ کو انشاءاللہ میرو پلور احترام بو کو انشاءاللہ پزړه کې ون سچې دې مقام ته ززونر سوام پزړه کې ون سچې دې مقام ته ززونر سوام په خدای قسم ا دې ګولې ته شاده ګولې دې مقام ته به زړه شوی دی ته کسا دې نه دعا غوړه الله بو داسې مقام دیر کې داسې عظمت بو دیر کې چې په سوچ کې به وي چې د عزت مې د کیم زینه ده دا به د اده و د سپینګيري پلور د دعا برکت وي عزت منه نو دریم نمبر ته الله حبیب فرمای کینا کوین کای حسد کوین کای بغض کوین کای هغه انسان الله په ليله القدر هم نه معاف کوي نن حسد انتها تر رسیدلای دی په خواص کې هم شته په عوام کې هم شته عزت منه حسد بو نه کو ان شاء الله حسد چاته لګيږي حسد دته لګيږي وکسر د خ سپایدو کړل نو می خدای ته نیت په کم دي چې ویلې دا غدای او ته دې سره غوسه کې زیوتای کې او شپاورز لګیای د تکندی کندې د عزت خروپوي او همدارنګ حسد دته یي یو کس الله مال دولت ور کړای ته نه دی در کړای په دې مال دولت حسد ما وسره کده الله ور کړای دا په خدای قسم چې ټول دنیا جمع شي ته مال در کوي چې الله نو خو نشي در کوي نو چې الله مال در کړو ویلې چې سره حسد زته وکړو الله یو کس ته عزت ور کړای دا ویلې ز حسد وسره وکم الله یو کس ته خموټر ور کړای ز ویلې حسد وسره وکم الله یو کس ته علم ور کړای ویلې ز حسد وسره وکم عزت من حسد بونه کو ان شاء الله چې سیږي کې رسول الله مبارک فرمای په ليله القدر یې هم الله نبف کوي سلرم نمبر ته خبره په معاشره کې ډیر عام شوی دو عزت من رسول الله مبارک فرمای صلی الله علیه وسلم چې باوجود د دومره رحم باوجود د دومره شفقت چې دومره ډیر خلق الله د جهنم نه ازودوي په رمضان کې لیکن یو بدبخت بل هم داسې شته چې الله نه معاف کوي چې زره سي توبه نه وي وبوسلی عزت من رشته کټ کوین کای قطع تعلق کوین کای نن ماما یو خبره د توکړه ماما ته چې تر نه لره شغم شودي مې د سره باندې دا یی کنه یی نن سب اکثر ځوانون په دې کې لګیا دي په وړې خبره باندې ماما سره غم شودي بند کی لیکن ماما څومره حیثیت لري رسول الله مبارک فرمای کدا غوړې چې د مونږه الله روزي شي بیا د خپل ماما روزي کا د ماما په وجه اده روزي شو د اده په وجه الله د روزي شو ویل د اده ورېر دی د اده شاخ دی عزت من اسلام نه قربان شم د هر څه عجیب حقوق بیان کړی دي ستړي خو نه ان شاء الله کستړي و عزت من لګ صبر وکای موږ د درې تلورې میاشتې نه لګیایو هر ورځ لګیایو په کول کې کایوا ورځ وی نو مستړي کېږي زړه کې مډیر سدي په معاشره کې ډېر کم زیرای دي په مو کې هم په بل کې هم چې سره بیان یې کو دې نه زون باج کو عزت منه نو ماما دومره مقام دی د ترتا وریری چې تر مې دښمن دی یی کنه یی ټول جواب ورکړي قسم د ډېر ځوانونه پوسټینه مې کتلې په فیسبوک کې چې لیکلي دي ترته لیکلي چې تمه دښمن یې تمه د اوریجنل دښمن نه سخت دښمن یې ان لله و انا الیه راجعون ترخو هغه مقام لري چې رسول الله مبارک په مسجد نبوي کې تشریف فرما دی حضرت عباس رضی الله تعالی عنه هغه رغلو د رسول الله مبارک تر دی ډیر محبت یې ور سره ده خو باوجود د دې الله پاک طرف نه وحی رغلا چې وحی رغلا رسول الله مبارک غلای شو ولته ترر نه نوتو ولته خاموش شو وره خبره شروع کړي صحابه ته یا رسول الله ته ویل غلای شوې ویل د وره خبره شروع کړي څه تکلیف خو نه دی ته میلاو رسول الله مبارک فرمایي ولته عباس رغلو ولته جبرائیل امین رغلو جبرائیل امین الله طرف نرته وې چې د تر قدر دی وکدا د تو د پلور شخ دی او چې پلور روزي کوي تر روزي کا او چې پلور د ناروزي وی جنت ته په منځ دروازه نه نوځي رسول الله مبارک فرمایي